چې سړی جاری او د ښځې بچی کی او نیمه شپه ده او حضرت عمر پې ورغی بچیا ولې جاری ورته ځه کاکا کار کوه ویل نه حل ووایه وی د جونګړه کې مې ښځه ده بچی کېږي او څوک ښځه نشته چې د دې خدمت حضرت عمر ویل ها یو منډه کور ته ښځه یې راپاڅول وی څه قجوري مجوري د دې وخت مناسب چې زنانو ته څه ضرورت وي دا را تیار وی ولې وی الله د لوی خدمت موقع په لاس په نن شپه کې درکړي ښځې ته تاسو به ښځې ته ووایئ داسې په نیمه شپه وبه وایي راکړې ښځه که نه وبه وایي چې ښځې راپاسه دلته یو غریب سړی دی د هغه بال بچ کېږي ورته ښځه به وایي چې غریب دی دی خو دې د خوبه دی ویستي په کوتک دی لاونه وایي زمونږ علاقه کې رامداس کې اوسېدو یو سړی په یو منډه د کوره راووت چې راووتو نو چې مې کته ښځه ورپسې ده او کوتک ورسره کاکا ولې ویل ملا صاحب لار پرېږده ښځې ویلې چې ملا صاحب لرې شه د ککرۍ دسې مالوالي ویل راته پروت دي په کوټ کې نه باټینګن شته نه ډوډۍ شته نه څه شته سنډا راته پروت دي وجنه مې پرېږدم نه په یو منډه دې لاړ مونږ سره به ښځې دا کوي حضرت عمر ښځه راپاڅېده نو هم ښځه وکړه راپاڅېده قجوري او ستوان متوان یې راواغسته په یو منډه عمر مخکې دی او ښځه یې ورپسې چې جونګړې ته یې دننه کوي نو ښځې ته وایي چې ښځې ستا دې په خدای قسمي چې د دې ښځې داسې خدمت وکړه لکه څوک د خپلې خور کوي یا یې د مور کوي او دیم هغه سړي سره په ځمکه کېناست چې یو ساعت تېر شو هغې ښځې د حضرت عمر آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې وشو میړه ته وایي مبارک شه وراره دې وشو د غریب سړي زوی وراره دې وشو نن به د خان ښځه دا ووایي غریب سړي ته چې زما زوی وشو ستا وراره دی خانان نوابان ارقبیار باپان ته به د ارباب صاحب په مخ کې داسې ووایې چې ستا زوی شوی دی صاحب مبارک شه زما وراره وشو یعنې رور به ووایې ارباب ته تاسو سډب ویلی شئ ارباب ته رور دلته یو سړي نه سپی اورم سړی خان خپه و ډېره ورته یو بل راغی وی صاحب ولې خپه بس ځان یې په څلور بولي کې وی زه ستا سپی یم زه دې سپی یم وایه په چا چپ ولګول مونږ خو هغه مونږ خو د خانانو سپي جاروکخي وګجرې جارو کوونکي حضرت عمر ښځه حضرت عمر ته وایي مبارک شه وراره دې وشو سړي چې واورېده چې دا امیر المؤمنین دی خو دا د ښځه راغلې زما د ښځې خدمت ته نو لړزه پې ولګېد حضرت عمر ورته وایي یارېږه مه بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا غلامی کی سنت شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا وہ سڑیا کزد غریب و خدمتگار نوے نو نن بد محمد رسول اللہ د غلامان په لسٹ کې زمانہ مدرج شوه نوے بیا ورته څوي جو ازروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے وہ مسافرہ کم سڑے چې د قوم سردار شي نو زما محبوب ویلی دی چې د قوم خادم وي زستا خادمم نو کما ښځه ستا د ښځې خدمت له راوسته نو زه ستا خدمتګار وم دا څه د یرې خبره نه ده
زه خو هغه دور غواړم. زه به چاله چای کوم نو ماله به سرک جوړی، چاله به روټای کوم نو ماله به ویڼی جوړی، کله به دعوت کوم نو ماله به کوسه جوړی. متیازې پې ولې دا شرمېدلي قوم دا حال جوړ کړی، دا به خدای نور رسوا نور به شرمای نور به ذلیله کوي، ځکه چې دوی اهل دل نه، چې اهل دل شي دې خبرو ته به دې پروا نه. زه ایمانی درته یم دا د ملاتوب جذبه مې کله لیونی کې دا تاسو مخکې څه ګډې وډې وویل، کنې زما دې خبرو ته تصور م نشته، خیال مې نشته، فکر. زه صرف اهل دل غواړم. ما د اهل دلو مجلس اټینډ کړی دی، د هغه خلکو چهرې مې لیدلې دي چې کومو خلکو صبره به هره شپه جناب رسول الله مشورې کولې. د هغه خلکو جوټه مې څکلې ده چې پیغمبر به په خوب کې ورته حدیث و تصحیح کول. هغه خلکو لاس مې سب کړی دی چې کومو خلکو ته د شپې خدای ووی چې نصیر الدین دا رسالت تا لیکلې، وی یا الله ما لیکلې که څه غلطي معافي غواړم، وی غلطي پکې نشته، د ژوند هر څه مې درته معاف کړ. ما هغه خلک لیدلي، زه چې دې خلکو ته ګورم دا راته بني آدم نه ښکاري. دې ته چې ګوري د رحمان بابا دا شعر یادوي چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، ټول وایي ټول خولې وخوځوئ، که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب. قسم په خدای دی چې مونږ معنوي سپي مونږ ګیدړان، مونږ شرمخان، مونږ خري، مونږ معنوي خنزیران. خنزیر څه ته وایي؟ په ټوله خدای کې الله خنزیر ته زیات پلیت ولې ویلي؟ ولې؟ سپیم پلیت دی، ګیدړم پلیت دی، وغیرہ وغیرہ. دا خنزیر پکې نجس العین ولې دی؟ خنزیر نجس العین ځکه دی چې د خنزیر په خزه بل خنزیر خپواړی نو دی ورشي خنزیر سب دا دوست دی، خپل خزه بل سره وګوري او چپ الټا غصب. مونږ داسې یو کني زمونږ خزي زمونږ په مخ کې پردو سړو له لاسونه ورکوي که نه ورکوي؟ زمونږ خزي زمونږ په مخ کې دکاندارانو سره انګت اچي که نه؟ زمونږ خزي مونږ نه یو په بازارونو کې ګرځي که نه ګرځي؟ مونږ آی خفه نشئ، دا ټوله ګناه د دې ده چې مونږ صاحب دل دی. زمونږ د ښځو تربیت صحیح نه دی شوی، زمونږ د بچو تربیت صحیح نه دی شوی، مونږ تباه یو، مونږ غرق، زمونږ آخرت به تباه یو. په خدای قسم په ژوند ما ته وی چې ته مردان ترازی دو شپې درې شپې ما سره ډیرای او زو سره غلې ما ته ګورې نو ستړي مشم نشه. ما ورته کاکا دا چل دی چې دا ستړي مشي مړي مشي زما ډېر عادت هم نه دی،
خوخ میم ډیر نه دي کنه جی ستړی مشه او خوار مشه او کور خیر دی او چرګان جوړ دی او لانی جوړ دی قدرته چې چرګ مینا جوړه دی او ګولې به ورته واسه هغه یو زبانی جمع خرق ته چې دی خلکو یاد لري خې جوړې څه تکلیف خو نشته اوس کما درته چې ماته د پلانې تکلیف ته خا خدای دې لري کین بیا خدای ته سپاري دا ټول زبانی جمع خرچونه مور دل کاکا دا چل دی چې ما خو په زندګۍ کې په مردان کې شپه نه ده کړې په زندګۍ کې ما په ډیرو کې چرته شپه نه ده کړې په بنو کې مې شپه نه ده کړې څومره په دې صوبه کې چې زه ګرځېدلم شپه مې نه ده کړې که د شپې 2 بجې واپس را روان شوم که چرته جلسو ته یا تقریر ته تللی نو مردان کې خو ما په زندګۍ کې شپه نه ده کړې نو د هغې غریب لږ نظر کې فرق غوندې و ما ته وی چې تا بجلیګر ملایي که نه مالیه ما ویل جبه نه راتلې چې ما درته چرګان بالالو زه پوه شو ام زما په شکل یو او زما په شکل باز شته دی غټو غټو جنازې چې کوي اخبار کې فوټو راشي نو ما ته وی چې ته هم ورته ولاړ وې جنازه دی کوله هغه شکل هم زما په شان نو زما په شکل یو چا بتلو دی غریب ته د سبزی دکان نو د بزان سره ډیره کو ورته ډیر خاطر مدار او پیسې مې به هم ورکې 15 کاله په دې چلا غواله پینځکا عزیزانو عرض میں داو چې هغه سړی چې ورته دا ویلی چې زه دیم په داسې مرض مړ شو چې یو کال پروتو بویونه تتله کور والا نږدې نشو ورتلی دا زمون ملک دی او دا زمون زمانه ده او دا زمون کردار دی او دا زمون اخلاق دسم شتا د زکات په میاش کې زما نوم او زما طرف نه زما د سخت زده کړي چې ټولي کې دې مالدار او خلکو خاص کر دا زمون دریوال شي از طرف محمد امیر اور مولانا بجلیگر دا سړی در لګم دل دومره زکات ورک او دا یقین ما تعالی راغی چې سړی راته چټو خور دا سړی دی را لګل 15000 روپۍ مې ولا ورکړي ما چوکټ اوس چې ورستی ریږي کنه نو دا شعر را یادیږي چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہی ٹگی شوا تو گورا دا پاکستان بادشاہی فراڈ اور دھوکہ دا کرنا دا نواز شریف او غلام اسحاق کی چې ایمان وې نو دوی به په 8وی ترمیم بل یا په کرسای باندې نن جګړه وې چې ټول ملک د خدای په قهر اخته کړي اوس هغه سنداګان چې کوم تاسو منتخب کړی دي س سنداګان او اتیان یو سره مرګري دي او س سنداګان او اتیان بل سره مرګري
خدای دې خیر کې مونږه چرګانو چیلو ته چې مونږ پکې چخنی نشو. نو سلطانی هم عیاری او ټګي شو او درویشی هم ټګي شو. ګیرم فراډ او دوکه شو، خلوتم فراډ او دوکه شو، منبر او محرابم فراډ او دوکه. اوس بچ کی مونږ خلق کو متعلق دا څوک دعا کولای شي چې خدای پاک ما د دې په لار روان. زمونږ لار خټوله د شیطان لار ده. په لاره خو به مونږ دعا د هغه سړي د لارې کوو چې هغه د رحمان په لاره روان. کم محبوب سره چې د ده رابطه او تعلق او تا ته مو وایي چې راشه دا زما محبوب لږ وګوره، هغه تصور ورک شو نن ستا د ټول ملک نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یا ډېر لوی سړی، په هندوستان کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی، په عربو کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې د چا په عراق کې قبر دی دا ډېر لوی سړی. مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا دومره لوی سړی او چې په ځمکه به ناستو نو لوح محفوظ به ورته ښکارېدو، په ځمکه به ناستو او تصور به چې وکړو نو لوح محفوظ به ورته ښکارېدو. هغه ورځ ما ته یو ملا وی د رحمان بابا دا شعر چې دی نو د قرآن نه خلاف دی چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشان په آرام کې چېرته د سرسایو د اختر را روان دی د سرمنو غم کوه، ته د رحمان بابا په شعرونو څپوي. په خدای قسم چې د رحمان بابا یو شعر د قرآن او د حدیث ترجمه ده، یو شعر. محبوب سره تصور کې خبرې کوي نو غوږونه نیسي چې کم کلام چې ز بیتال چا سره وکړم